بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني من البحث الأول حكم البيع الفاسد. وليس من ویلیو کنا شدو بحث دی بيع فاسد کی بے باول بحث کی دری امور بیانی کی باقی کی اول امر کی وجوه د بطلان او د فساد بیان شو سره بطلان او سره فساد وس دویم امر دی باول بحث کی ناغي کی د بيع فاسد حکم بیانې صاحب د هدايه باقاعده ول باب مقرر کړی دی دو درې صفو معنی د بيع فاسد احکام ذکر کړی دي نو مطلب متوجه شيخه څلور شرط چې کله موجود شي څو شرط څلور اول نمبر په بيع فاسد کې قبضه وکي مبيع معنی مشتري بيع فاسد خو تیر شو لکه یو به ووري اول نمبر بيع فاسد وي باطل نه یادو دویم نمبر مشتری په مبيع قبضه وکي او دریم نمبر مشتری چې په مبيع قبضه کوي د بای په اجازه دی وکي صراحتن یا دلالتن څه شو درې او څلورم نمبر په دې بای کې چې کوم عوضان دي کنه عوضان هر واحد په کمال وي کمال نه به خو بیا باطل جوړیږي کې خیلم وي مال وي اگر چې د مسلمانانو بنسبه یو شی مال نه لکه بالخمر او بالخنزير او بهر حال څه وی مال وي څو شرایط شو دا څلور شرایط چې موجود شي کنه نبی صاحب د قدرت څلور حکمونه لګولې دي اول حکم داري چې مشتری د مبيع مالک شو یو دویم حکم داري چې مبيع هلاک شي د مشتری په قبضه کې نو کده زوات القيم ونوا قیمت باور کوي د امام محمد رحمه الله پنځ باندې په کوم ورځ چې مبيع هلاک شو دا غوړي قیمت باور کوي او نور امامانو بنځ باندې د یوم القبضه کله چې قبضه کوله څه قیمت یو دا باور کوي څوک مونږ شو دوا دریم نمبر متعاقدین کې هر یو ته وجوبي حق دی په هر یو باندې چې بيع فاسده هغه دغه ختمه کا کيو نه مني بلم ختمول شي جبرانم ځکه شری حکم دی چې هر یو دی بيع ختم کی او څلورم حکم که مشتری په دغه بيع فاسده کې مبيع قبضه وکي او مبيع مخ کې بچا معنی خرڅ کی دا بيع صحیح ده څه حکم نه ولګیدل مالکم شو که هلاک شولا بای تبا په زوات القيم کې قیمت ورکي زوات الامثال کې مثل او دریم حکم هر یو تفاقدینو کې هر یو باندې فاقدینو کې د فسخ واجب ده او څلورم حکم که مشتری مبيع مخ کې خرڅ کې به صحیح ده پوه شولې به راځي نورم به بیانو واذا قبض المشتري المبيع الشرط الاول القبض في البيع الفاسد بيع فاسد کې یادودات ویم شرط شو بأمر الباي امر باي نه ما څویل اجازه د باي کغه صراحتن وی کدلالتن ویلان دي کوزیګو څلورم وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال راشي وس بيع فاسد قید ولګو زکه باطل شي لا يفيد شيء من ویلو کنه بيع باطل معنی شرعي احکام نه مرتب کیږي او بأمر الباين مراد باذنه صريحا چې ذلك مبيع معنی قبضه وکا یا دلالتن مجلس کې مشتری په مبيع قبضه کوي او بای او ته سم نه وای دا دلالتن اجازه ده دی بل هشه کې بوره بیان کړی دی فقيد بقوله قبض لأن الملك لا يثبت بالبيع الفاسد بدون القبض دا یو بل حکم د بيع فاسد راځي چې عام بيوعاتو کې مبيع ک مشتری نه قبضه کړي ملک پر راځي بيع فاسد کې ناراضي نتیجه څه ده عام بيوعاتو کې مال دي جنزب نه غلام واخستلو بيع صحیح کې نو مال نه د قبضه کړي زی آزادو ما آزادیږي هغه آزادۍ نشه آزاد ولې هغه ملک نه وته لري بيع فاسد کې کمال مبيع نه د قبضه کړي غلام زی آزادو ما نشه آزاد ولې هغه آزادۍ آزادیږي بيع فاسد کې مبيع ما دغه نه خصله قبضه پوه شولې به مسندوم رب ورو دویم نمبر قید بالبيع الفاسد لسر احتراز د باطل نه را لځکه باطل معنی احکام نه مرتب کیږي وقید بقول بامر البائع بامر البائع ویلو کنه ځکه چې شری مشتری په مبيع قبضه وکي
او په امر د بایع معنی نه چونکه بایع فاسده ده توجه جی به بده سی لکه چې غصب وکړلو مبيع غصب کړی نو د غاصب ملک په مبيع معنی نه راځي په تش غصب باندې کا غصب وځه شوی نه دی د قبضه د بارات څلورم پاقت کې به وزن وي هر واحد بمال وي ځکه که یوم په کمال نوي بدین سماوي کې به بایع باطل جوړیږي خجی توجه جی په دغه صورت کې خو به بایع باطل جوړیږي او بایع باطل کې چې مبيع د مشتری په قبضه کې کنه مشتری په قبضه کې هلاک شي نو دوره دی وره ایدا ده چې اوس به زمان ور کوي مشتری به زمان ور کوي او دا مفتابه رائے ده ایوه رائے ده راکد امام صاحب نه نقل لا چې به د مشتری په قبضه کې خدا شی په اجازه د مالک معنی دی ځکه بایع وا خو بایع ونه شو اجازه خو بکی دی یا ضمانت د توان به نشته د هدايه کی ذکر دی پرونه ویلو تقریبا تاسو پوه شو لیکنه مې چې کله راځي ولا حکم ملک المبيع یو دویم کچری مبيع هلاک شولا ولزمت قیمته ورکه عین مبيع موجوده و عین مبيع به واپس کوي رسو دا حکم را روان دی دریم نمبر ځکه دا ادا او که مبيع هلاک و نو اوس به قضا کوي نو قضا کې به یو قضای کامله ده یو قاصره ده نو که مثل موجود مثل باور کوي دا صورتن او مانن ده نو بس دا کامله قضا ده او که مثل نه موجبه به څور کې قیمت دې ته قاصره ادا قضا ویل کی قاصره په نه شولې خبره مالي خو قیمت چې ور کوي د کم ټیم بلګي والمعتبر فی قیمه یوم القبض ځکه په زمان د مشتری کې د قبضه په ورځ باندې د مبيع داخله وا امام محمد رحم الله و يعتبر قيمه يوم التلف مرحل ولزمته قيمته في ذوات القيم فاما في ذوات الامثال فيلزمه المثل صاحب دې ذکر کړی دي لکه دلته ویل وکړي دي دویم حکم کې چې مشتری د مبيع مالک جوړيږي ویل کنه البته د درې صورت دي چې البته به فاسده کې مشتری په قبضه سرم د مبيع مالک نه جوړيږي پوه شولې پی هغه درې کوم دی علامه شامی ذکر کړي الا فی ثلاث یو فی بیع الحاصل په غب کې چې کوم بایع کیږي فاسده مشتری په مبيع کې قبضه وکي مالک نه جوړيږي دویم وفي شراء الاب من ماله لطفله او بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله والمقبوض في يد المشتري امانه لا يملكه به دویم ذلك لذا شراء د اب چپلار واخلی من مالی بخپل مال مانی لطفله زویل چی شوالی په بای فاسدی او به قبضه وکي نه مالی کیږي او دغه شان یا د زوی مال خرج کی په بای فاسده مانی اڅوک چې به قبضه وکي هغه نه مالی کیږي زوی د بار خرج کی علامه شمی فرمایي د عبارت کی غلطی ده څه نه ده في شراء الاب من ماله لطفله نه ده بلکې ده څه ده وثوابه وفي شراء الاب من مال طفله لنفسه نماشوم په مال باندې ځان لڅ شی والی به فاسد او قبضه پیو کی مالک نه جوړیږي نرسیبی او دغه شان وبيعه من ماله لطفله خپل مال خرج کی نماشوم د بار به شی والی خپل مالی خرج کی بار د ماشوم کا بای فاسده معنی او کوم شی چې عوض کې قبضه کړلو باغی معنی مالک نه جوړیږي مرحله دودا شو یوم منس کې پرې خودلو والمقبوض في يد المشتري امانه لا يملكه خدي کم دی دا وبيعه من ماله لطفله دایم دغه شان ذکر کړی دی دسی وایو چې د ماشوم مال چې د بابا فاسده بچا خرج کی دا دریم نمبر شو هغه به قبضه وکي نو هغه مالک نه جوړیږي وای شولې به یو حکم علامه شامی بل ذکر کړي دی جنزب باندې ما پټه خرج کو توجه جی بابا فاسده د به قبضه وکړه توجه جی
نو په دغه پټي باندې څوک شفقه یې نشي کولای شفیع ولې بیا خو برابر شي اله به کې خو چون کې دا د پټي مالک شوی د پټي خوا کې چې یو پټي وس خرڅيږي دا په شفقه کولای شي مالک شوی خدای نو وی واذا كان المشترى دارا فبيعت دارا الى جنبها نو تثبت شبعه للمشتري مشتري د شبهه ثابتيږي ولا تجب فيها شبهه للشفيع شفيع ته نه ثابتيږي صد نمبر جلد 389 نمبر سبق کې لیکلي دا مخکې مسلم 88 نمبر 288 290 او 288 مخکې راشي جی دریم حکم الثالث وجوب الفسخ ولكل واحد من المتعاقدين فسخه هر یو باندې شرعا واجب ده چې دا به فسخ کی اي يجب على كل واحد منه ما فسخه قبل القبض چې قبضه نه کړي ماته لګ متوجه شي مشتری قبضه نه کړي نو بس فسخ به وکيو رفع بد فساد وکي او دی وخت دا لام چې په معنا د اعلی دی او اعلی کل واحد او که سړی مړو په دې دوه عقیدانو کې یو مړ لنه وارث چې هغه خلیفہ جوړیږي به داسې کوي اوی په دې فسخه کې قضا نه ده ضروري بغیر د قضا قاضي نه فسخه کولای شي او هر چې بعد القبضه ده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن باع عبدا بخمر أو خنزير نمرې سب که فساد په صلب عقد کې هغه دا چې مبيع په شراب او خرڅ کړي و سمنه جوړ کړي و په خنزير خرڅ کړي و سمنه جوړ کړي و نو صلب عقد کې شوخه ایوازینو کې یو چې دی هغه کې مالی متقوم نه دي شرعاً پیږي پی نو په دې صورت کې به حکم دادي د قبضې نه بسم چې به دې ختم کی وان کان بشرط زائد شرط زائد د وجه نه فساد راغله او بعد القبضه وا سمنا بان باع الى اجل مجهول نو په دې صورت کې فحق الفسخ وليس به حق د فسخ بدواړو تنی به پتن لګي پوهې شوي کنه ګوره چې قبل القبضه بیا فاسد و هر واحد ته د فسخ حق دی بلکې واجب د فسخ به کېو قضا ته به ضرورت نشته صحیح شو کاغه نو وارث دی او که شری قبضه وکړه نه به فساد کړه رسول بیا قد نو شرابي سمن جوړ کړو خنزيري سمن جوړ کړو مم هر واحد تا بار واحد معنی واجب ده حق دی ورته چې فسخ کی پوه نه شي او که فساد د زائد شرط زائد په وجه راغلی او خارج نه کمزور فسادو لکه نیټه فسادو نیټه مجهوله وا نبی چې دا نیټه د چا حق دی مشتری دی کنه ناغه ته صرف د فساد حق حاصل دی عند محمد رحمه الله بده معنی فتوم دا او د صاحبانو په نسبت لكل منهما فسخه بعلم صاحبه في الكل البته علم د صاحب به ضروری دی خجی وسره څلورم حکم بیان کړو څلورم حکم نه مخکې به تاسو یو قصه وکم ما ته لګ متوجه شي ټول توجه ده کنه صاحب د نور الانوار په دې قیاس کې یو قصه کړې ده وسامیم کړي نور کتابونو کړي چې کله رمضان راشي کنه او سړی د رمضان مبارک کې مقیم دی صحیح دی او نیت د نفلی روزي کوي روزي نیت وکي ور سره نفلی روزي نیت وکي ور سره واجب اخر نو حکم یې لګولې د روزه د رمضان ادا کیږي مخکې مونږ ویلو کنه وجه سره وجه وای شریعت تعین کړي دي چې بدی میش کی چې روزه نسی نه د رمضان ولای نه د بنده تعین چې نه دغه مقابله کول شي او نور ته ضرورت شته بنده دا حق نه لري د طاقت ورته نشته دی توجه چې د شریعت متعین شي ختم کې خپل طرف تعین وکي نفلی روزه قضایی روزه واجب هر روزه پته لګي پوه شوي کنه نه د شریعت تعین چې دا معتبر دی پوه شوي به دلته دا مسله ذکر کړی دا یو نو مسله دا ده چې کله به فاسد وشي نو په عقیدانو واجب ده چې مبيع مشتری مبيع بای ته واپس کی او بای سمن واپس کی توجه اوس کې د مشتری بای ته مبيع واپس کولا یو ټیم مدرسې مفتی ته دا مسله کوله ول نه دا سنشته دي بس
ارمان دا چې وخت مزین کې صفه حواله نه و موجوده اوس د شامیم حواله ده او کې نور الانوار را سوونه دون راته پته و چلته د قصه ده بهرحال به شاب څه ګرځي ډېر غټه مدرسې تاسو ټول پیژنې ډېر اوچته مدرسه ده او که غټ مفتی دی وړه دوره بړاوي پکې مشر سړی دی بهرحال وخت شي ده کدا مبیا مشتری بای تور کړل او هبه کړ ورته تین خپل طرف وکړ متوره هبه واپسی کوما یا درمانی در خرڅوما واپسی کوما یا بای غصب کړل مبیا یا میراث کی بای تفاتی شي بهرحال بد دیو تعین له اعتبار نه شریعت چې د پکمه طریقه د واپسې تعین کړي دی کنه چې هغه به بای فاسده کې فسخ یو مبیا به واپس بای ته ملاويږي دقه به معتبر وي هبه بنئ دمه بای بنوي که صدقه بنئ حسابيږي بلم سویلو او که غصب هم نه حسابيږي بهر حال بدایا د سیده لکه چې بای فسخ کړله فاسده او بای واپس په بیا باندې قبضه وکړه دغه شان حکم د سمانوم دی ښا تبه چې لکه سمان خو پتاین نه متعین کیږي موږ ویلو بای په نه صورتونو کې سمان پتاین متعین کیږي اماناتو کې یو یادم شو هغه ودیعه ده کاغه شرکتو کاغه مضاربتو کاغه نور اماناتو څلورم به جوړ کړیو وکالت به یو وکالت او دغه شان یو بګی داو چې بای فاسده کې کله سمن د بای سره ور سره یې کنه نو چې کله مبیا بای ته واپس شي نو بای به سمن هم واپس کوي او مکه سمن ایکي کا په یوه به دلته متعین کیږي پته نه کیسه په قصه پوهه شوي کنه بهرحال دوه خبرې ثابت شولې دوه مسلې شریعت د طرف چې تعین وي د بنده تعین کار نه ور کوي دویم د شریعت د طرف چې تعین وي د بنده تعین له ضرورت نشته د څه تعین نه کوي زکه د ضرورت نشته چې اعتبار ورته نشته زکه د ضرورت نشته چې شریعت کړي دی او بل اعتبار هم ولا نشته چې لیونه ما جوړيږي تعین نه منه کې اوس عبارت ووري كل مبيع فاسد رده المشتري على بائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه كإعارة وإجارة ما هو لك ويليو أو غصب ووقع في يد بائعه مبيد بائع لا استلالا فهو متاركة للبيع نباسل كي غبايا ختم واللكات وبرئ المشتري من زمانه ترڅو چې مبيد مشتري په قبضه کې ونه د مشتري په زمان کې و او بس بای لور کړه نو مبیا د بای زمان ته لاړ موږ بای فاسده کی مبیا کړه بای سره دغه په زمان کې دې صورت کې حکم دا شو چې بای زمان ته لاړ او د نور قصو لې اعتبار نشته علامه شامیلی کلی بسل 7 نمبر جلد کې 291 صفه مانی ټولې قصې لنډې مخکنی په 290 88 90 دا 91 مانی دا مخکې راځه وس صيد نور الانوار تلكلي اذا رد الوديعه الى المالك والمغصوب إليه يعني إلى المالك أو رد المبيع الفاسد إلى البائع بأي جهة كانت يخرج عن العهدة وهدين أول لمانا وهدين أول سمت لم شريعت ده تربي بكم طريقة وبسيبة وهذا بلازم موقع ده أشوات خجي ولا يشترط تعيين دفع دا شرط هم نه دی چې تعین د دفع وکړي چې هلکه دا مبیع ځکه در کومه چې ما درنه په بیې فاسد اخیستې وه او دا مغصوب شی ځکه در واپس کومه چې ما درنه غصب کړی و که څه وایي که نه وایي بهرحال شریعت تعین کړی لکه زکات کې چې نیت دې وکړو به شریعت تعین وکړو دا ستا زکات ادا کېږي که څه ورته وی او که نه وی اگر راځئ والله من حیث کونه ودیعه دا ویل چې ودیعه ده یا غصب ده یا بیې فاسده ده لکه اوس ما سره د امانت پیسې خې ما ورکړلې که په بیان مې وکړو چې هغه امانت واپس در کوم کوم نه کو بهرحال واپس هم هغه جهت نه ده لأنه متعين لا تحتمل رد بجهة أخرى نور الأنوار کې 266 سبا معنی دي کې پوهیږئ کنه اوس لکه اصلونه مواوري الاصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينه هرغه فعل چې داغي استحقاق په یو معین جهت معنی وشي نو فعل اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كما بطريقه معنی چې واجب په ماغه طریقه ادا کیږي کرد الوحیده والغسل
قواعد الفقه کې دا قصه وکړه 45 نمبر صفحه باندې تاسو ما خبره پوه شولې بهرحال څلورم حکم بیان کړي فاذا باعه المشتري کمشتری مبيع خرڅ کی نفذ بيع بيع نافذي کی ول خپل ملک دی تصرف خپل ملک کوي کنه بس ټیک ده کنه نه رسې خبره مانی سوال دا دی ګوره ما په دې جنزیب کتاب په بيع فاسد خرڅ کو د جنزیب دا کتاب اسحاق باندې خرڅ کو به بيع صحیح نو وس نفذ بيعه بيع نافذ شولا اوس په کې دوه حکم او فسخ هم نشو کولای چې زه جنزیب ته هم ځکه مبيعت واپس راواله او مال راکړ ولی نشو مې دا فسخ د بيع فاسد د شریعت حق دی او مبيع باندې د اسحاق ملک راغله دی د بنده حق دی ته پاتې لګ خدای غوړي غر کومله نو مخلوق مبيع باندې د ملک راغله په صحیح بيع باندې دا د حق دی اوس کومه د سیو کو چې شریعت د حق د پاره د حق مات کو د بیان واپس کو به د مبيع ما تراکی دا نه د صحیح ښه ځکه چې کله د بنده حق او د الله حق راشي نه بنده د حق خیال بساتل شي وجدار چې بنده محتاج دی الله خو نه دی محتاج تاسو لګورئ وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالبيع الثاني ونقض الأول بحق شرعي وحق قيده وحق العبد مقدم على حق شرعي لحاجة إليه البته دي کې قيود دي لكنه مقيد بقيود درې قیدونه لګي اوله چې د جنزیب په اسحاق دا کتاب خرڅ کړی او په بيع کې خيار نه ځکه کې په بيع خيار وکنه نو به خو بيع لا تام نه دنو چې نه دا د بيع فاسده د بار به ختمو حق نه دی جوړ شوی د بنده الثاني دویم چې د بيع فاسد بيع صحیح جنزیب کړی اسحاق سره که فاسد کړی نو خو غم قبل و بسیدا او که باطل او به خو اعتبار نشته او دریم اي يكون من غير بيعه کدا مبيع په ما نه را خرڅ کړي په بل بدریم کړي خرڅ کړي که په ما را خرڅ کړل کنه نبي خو بهر حل فسخ ده هغه تک مبيع خرڅ نو مخلوق تاسو په شولې البته لکه مسله باورو هغه دا چې څه صورتونه دي مليسم چې التبه مشتری چې ده کنه هغه په بيع فاسده کې مبيع نشي واپس کوله حضرت لیکلي فی قلبوی کې نو تاسو توقع شي اسباب امتناع الرد الاول ايهلك المبيع بيد المشتري مبيع د مشتری بلاس کې هلاک شول وسب شي واپس کی وس البته دومره ده چې قیمت به ور کوي که زوات الامثال نو مثل به ور کوي بایت او که زوات القيام نو قیمت به ور کوي دویم اي يتصرف فيه المشتري تصرفا يزيل ملكه فيه مثل ان يبيعه بيعا صحيحا بعد تروسم چې ویلو مخکې خرڅ کې وسم نه کیږي الثالث ان يتصرف فيه المشتري بفعل حسي مثل ان يكون المبيع ارضا فيغرس فيها ونبكي وكري فيغرس فيها المشتري اشجارا او يبكي بنا جوړکی نو فمذهب ابي حنيفه الامام سبراي دا چې بده تصرف سره يمتنع الرد وتجب عليه قيمه الارض وقال صاحبه وهذا التصرف لا يمنع وجوب رد په اخر کې به اختلاف دی مشتری په مزمکه کې ونی وکړي امام سبوي د بنده حق پکې جوړ شو یار د شریعت د حق د بار دا وس مونی کټ کول به مزمکه واپس کول خیال مساتای صاحبین وینل چې کټ دی کی به دی واپس کی پدې بوې شوري د بيع فاسد د بار موږ احکام بیان کړ تقریبا څلور نو راځي چې نور احکام د بيع فاسد دي نام ذهن کې نه وای یو د بيع شرعاً ناجایز د موږ شروع کې ویلو لہذا دې ختمول ضروری دي او که ختمه نه کې دواړه فریقان چې دا ګناګار دي دویم کچري مبيع باندې قبضه نه شي نو مشتری مالک نه دی جوړ ویلی مو کنه لہذا مشتری کا تصرف کول غواړي نشي به کې کوله مالک نه جوړ څنګه تصرف کې دریم کوم بیا باندې قبضه شوی نو مالک جوړ دی ختمول په بهم ضروری دي څلورم کچری بیا باندې ملک راشي کنه ما قبضه راشي ملک د مشتری راغله خو بس پکې دی خو بس
لہذا کدا مبیا مخ کی خرڅي ګټه به کوي دا ګټه د صدقه کی دیانتن دې خو بس قصه بکوخه ان شاء الله خو بس فساد ملک دی او خو بس د عدم ملک دی دې قصه بکو ان قریب خدا بل قصه من استراله پنځم مرحل غمدام ویل کده مبیا مخ کی خرڅ کړل ټیک د بیان نافذ ده حکم غټه وکړه دا به صدقه کوي مخ کی رضی جی